अस्सलाम वालेकुम, मैं काज़ी वजाहत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काज़ी वजाहत ऑफिशियल। इमरान खान साहब का खिताब पैमरा पाबंदी के ख़त्म होने के बाद पश्तो ज़बान में मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़मा पाकिस्तानियानो, अवल खो ज़े खुशहाल शुम چې په ما د خبرو کولو پابندي لرې شوه. پته نشته چې ما څه داسې خبره کړې وه چې په ما یې پابندي ولګوله. ما خو د چا نوم هم نه دی اخیستی، نه مې د چا افسر نوم اخیستی و، خو دا خو یې لا پرېږدی چې د بغاوت پرچه مې راباندې کټ کا. خو زه نن تاسو سره یو څو حوالې سره خبرې کول غواړم. اول خو چې دی پرون دی څه وکړو، ګوره د صدر پاکستان ته دا اختیار ورکړی شو چې هغه د الیکشن تاریخ اعلان وکړي، او دا تاریخ اعلان وشو. بیا پولیس سره زمون خلک پرون کې ناستو او د ریلۍ حوالې سره پوره خبرې اترې برابرې کې. خو چې کله خلک راووتو په بل دویم ورځ باندې چې خلک راووتو، هغه خلک چې کوم دی خو په پرسکونه پر امن طریقې سره دی چې کوم لارې باندې کړي نو هلته ودرېدو. دی هلته خلک ودرېدو نو دی چې کوم دی ناڅاپه ور باندې اوبه ویشتل شروع کړو، بیا انسو ګیس یې شروع کړو، بیا چې کوم دی نو په ډنډو باندې خلک ووالو، بیا ګاډي په ډنډو باندې مات کړو. هغه چې کوم دی ټول درز غوبلې شروع کړو. اوس خبره دا وه چونکې په ما باندې د ټي وي باندې پابندي وه، نو په سوشل موږ ته پته لګي. زه خو دننه په انتظار وم چې بار بوځو خلک به راشي، خو چې سوشل میډیا کې لږې لږې خبرې رالې چې یاره بار خو دا روان دي. بیا چې کوم دی وروسته پته ولګېده چې دا چې کوم بار سره روان دي دا هم په ټي وي باندې بند کړو. پیمره په دې هم پابندي ولګوله چې د ریلۍ حوالې سره به څه خبرې په دې باندې په ټي وي باندې نه چلوئ. نو بیا چې په ټي وي کې هم نه پته لګېده، نو بیا چې زه پوه شوم ما ته پته ولګېده چې دا څه سازش روان دی. نو ځکه زه کوم دی به زه مخې سره په سوشل میډیا باندې راغم او ما دا اعلان وکړو چې یاره دا ریلي مونږ ختمو. ځکه چې زه په دې سازش پوه شوم. او دا سازش څو سازش دا و چې دی چې کوم خلک دا کولو، دا مونږ خلک دی غوسه کولو چې په څه طریقه دا جګړه شوره شي، دا جګړه جوړه شي. او دا سازش دا دی چې دا کم کس بار تښتېدلی دی او یو ځل نه دوه ځل تښتېدلی دی، د مشرف په دور کې هم دی دغسې دسخط یې کړي وي او بار موږ ته تښتېدلی او دروغ یې وي چې ما هېڅ قسم ته اګریمنټس معاهده نه ده کړي. خو پې پته ولګېده چې د دې 10 کالو معاهده کړي وه او باقاعده دسخط یې کړی او دروغ وی چې ما هېڅ قسم دسخط نه دی کړی. اوس بیا چې کوم دی د بیمارۍ په بهانه لاړ دی او تر اوسه پورې لا بهر دی. اوس هغه هلته دا وایي چې ما سره او عمران خان سره یو رنګ سلوک پکار دی. اوس تاسو دا سوچ وکئ چې دا کم دا وی لګېد څوک چې ما سره یو رنګ سلوک پکار دی. یاره ته چې کوم بهر لاړې نو ته چې لاړې نو تا خو دلته غلا کړي ده، پیسې دې پټې کړي دي، اربونو روپۍ چې کوم دی تا هلته کې جایدادونه جوړ کړي دي، بچو د اربونو روپو جایدادونه جوړ کړي دي. نو ته څنګه ما سره ځان سمې؟ ما خو څه د قوم غلا نه ده کړي. ما خو دا کړي دي چې ما که هلته سو نو ما هلته خرڅ کړي دي او ما ملک ته پیسې راوړي دي. تا د ملک نه وړي دي هم د غلا پیسې. ما د حلالو پیسې هلته کومې ګټلې وي هغه مې الټه ملک ته راوړي دي. ما د ملک هم پیدا کړي ده. اوس هغه کس دا غواړي چې په هره طریقه چې ما ته لګي داسې، بلکې دا خبره ده چې لکه دی چې چا سره چې دی دا وعدې مادې کړي دي، دا وعدې ترې اخیستې دي چې اوس هر رنګې چې ما سره او عمران خان سره یو رنګې سلوک پکار دی. او هغه یو رنګې سلوک څنګه دی؟ یو رنګې سلوک دا دی چې دی هم جیل ته واچوئ، الیکشن ته به نه پرېږدئ، الیکشن مهم ته به نه پرېږدئ، او دا ټولې کیسې به ده سره هم کوئ. ما او دی خواړو سمېدی نه شو. دا په کومې طریقه سمېږي؟ ما چې کومې پیسې هلته نه راوړې باقاعده د بینکونو په ذریعه او بیا په سپریم کورټ کې چې کوم دی د یوې روپۍ حساب مې ورکړی دی چې ټول حساب
یوې روپۍ هلته کې ما ښودلی دی که د ما دلته څه جایدادونه دي هغه هم ټول ما شو کړي دي. اوس خو پکې دا خبره هم ښکاره شوه چې په برطانیه کې چې کوم کس دی تسنیم حیدر نوم دی هغه د باقاعده د برطانیې پولیس ته دا بیان ورکړی دی چې دا د زما د مرګ باندې چې کوم ما باندې چې کوم د مرګ حمله شوې وه او د ارشد شریف چې کوم مرګ شوی دی په هغه خبره هلته شوې وه چې دا خبره کړې وه چېرې دا دی مرګ پکار دی او هغه دای سره نورم کسان وو دا ما مخکې هم څو ځل ویلي چې پای کې شهباز شریف هم وو چې پای کې رانا ثناء الله هم وو او پای کې دا ډرټي هیری مو چې دیم چې کوم دی دی په دې کې شامل دي د ما په مرګ په حمله کې دی باقاعده شامل دي. خو زه سوال دا کوم چې دا ملک په دې مجرم دا بګوړه دا ډاکو دا مفرو دا ملک په د په مرزي چلی چې عمران خان په جیل کې واچوي او الیکشن ته مو پرېږدي او دا څومره چې کوم دا د لومبۍ چې کوم دا چې کوم څه شوي دي که نه دا بل چې کوم شوي وو دا د دې سازش لومبی قدم و چې په څه طریقه باندې دا خلک غوسه شي او دا ټول حالات داسې جوړ شي او بیا دا ټول چې کوم خدای مکه څه نقصان نور مو شوی وي نو ټول الزام به په عمران خان واچو. نو دغې دپاره ما دا ریلي بیا کینسل کړه خو ما ته تر هغې پورې پوره خبرونه ما ته نه را رسېدو لږ چې څه پته لګېده چې دا بهر خلکو سره څه شوي دي نو ورو ما ته پته لګېده چې کله ما ته پته ولګېده نو بیا زه پوه شم چې دی څومره ظلم کړی دی. اوس زه تاسو ته یو 40 سکنډونو یو ویډیو ښیم چې د دې خلکو سره څه شوي دي. دا ویډیو چې تاسو وګورئ نو دې سره دې نه به تاسو ته اندازه وشي چې د تحریک انصاف خلکو څه کړي دي او که نه دی باندې پولیس والا څومره ظلمونه کړي دي او څومره زیاتی کړی دې نه به تاسو ته اندازه وشي. نو دې ویډیو نه به تاسو ته اندازه شوي وي چې دا څه قبضه شوی کشمیر نه دی دا ویډیو د پاکستان ده دا د پرونی ویډیو ده دې سره دې هلک سره د خلکو سره څومره وان ټکون او بیا ګاډي ماتول او غټه خبره ده چې ځانانه په ګاډي کې وو او د هغې ګاډي شیشې ماتې کړي دي. دا حالات وګورئ چې دا خلک څه جګړې ته نه دي نور راغلي دا خو پوره ریلۍ کې ځان شریک کولو هغې ته راغلي او هغې نه پس چې دا ضلع شاه علي بلال سره چې کوم کار دی وکړو هغه هلک ما ته خو ټوله شپه لکه خبرونه راتلو ویډیوګانې خلکو بیا راستولې او بیا زه هغه د والد صاحب سره ملاو شوم نو هغې نه پته ولګېده چې دا هلک چې کوم دی دا په مغزو کمزوری و دا غریب خو دیوانه و او بیا پکې دی دا پولیس والا دروغ وایي چې کینې هلته زخمي و لاړ دی نه دا په ګاډي کې سم روغ رمټ لاړ دی بیا دی هلته مړ کړی دی په تشدد باندې په دغه باندې او بیا چې مرګ نه پس یې په روډ باندې غورځولی دی هلته نه چې کوم د چا ډرایور اوچت کړی دی او هغه یې بیا اسپتال ته بوتلی دی. داسې څوک په خپلو خلکو باندې داسې ظلمونه کوي آخر د هغه جرم څه او دا ضلع شاه په دې کور مخې ته به بهر ناستو او ټولو خلکو به سره ښه ګپ لګولو ټول به سره ښه خوشحالو خو دیوانه سړی و هغه به چا ته څه تکلیف ورکولو ټولو به سره ګپ شپ لګولو او هر وخت به عمران خان اوازونه به کولو. افسوس دا دی چې ما ورسره ملاقات ونه شو ځکه چې ما ته اوس د ویډیوګانو نه پته ولګېده خو د تکلیف خبره دا ده چې دغسې معصوم کس غریب قتل کو او بیا په سړک ورځولو او کمال خبره دا ده چې بیا د هغه د قتل مقدمه یعنې 302 مقدمه په ما باندې پرچه کټ کا 2 پرچې نور را باندې کټ کې اوس تقریبا 8 پرچې ما باندې وشوې او په دې وخت پاکستان کې دا حالات دي چې د مجرمانو ملک سنبال کړی دی قاتلانو غلاګرکو ډاکوانو منی لانډرر او ټوله پیسه چې د دی پاکستان نه بهر ده داسې خلکو دا ملک سنبال کړی دی. دا زروغزن خلک
دی په پاکستان کې دي څه دی علاج بهر دی اپریشنونه بهر کوي اخترونه بهر دي خریدارین شاپینګ بهر نه دی کاروبار بهر دی ټول هر څه بهر دی ملک ته صرف رضی دا ملک لوټلو دپاره دی ملک نور څه کار نی اوس چې دی راغلی دي نو په 10 میاشتو کې 100 روپۍ د ډالر مقابله کې کمې شوې نو دې سره څومره ګراني راله خلک نورم غریبانان شو اوس په دې وخت کې 1 کروڑ خلک غریبانان شو دی ته په دې څه فرق نه پریوزي ځکه چې دی خو ټول په دولت او ټول جایدادونه په ډالرو کې دي نو دی خو نورم دولتمند شو دی دا غواړي چې په څه طریقه باندې عمران خان په جیل کې واچو د عمران خان आवाज بند کو یا د په څه طریقه مړ کو او هغې نه پس دا پرون چې سو شو مونږ ته د هغې سازش پته ولګېده او دا سازش دا څه دی دا سازش دا دی چې په څه طریقه باندې عمران خان د الیکشن کمپین نه وساتو او عمران خان په جیل کې واچو او د پرون چې د شپې زمان پارک پوره دی پروګرام و چې دلته به دی اپریشن کولو زمان پارک ټوله بجلی دی کټ کا او بالکل تکه توره تیاره شوه دی پوره د اپریشن پروګرام او دی دا غوښتو چې لکه دې نه پس عمران خان دلته نه به بوتلو او بلوچستان ته به بوتلو هلته به 2.5 میاشتې هلته په جیل کې ساتلو او هغې سره سره چې کوم نورم چې کوم د پارټۍ کسان دي داسې کوم چې د خبرلوڅه دي خبرې کوي چې کوم څرګند کسان دي هغه به په جیل کې اچولو او دی دا پوره کوشش په طریقه باندې دا پارټۍ چې کوم دی دا دی دا کوله ټوټې کولو دا پروګرام او به دې نه پس به دی جعلي الیکشن کولو او دې جعلي الیکشن په ذریعه به دی دا حکومت دا ډاکوان دوباره راولي نو دا د دی ټول پروګرامو دا د دی ټول سازشو او بیګا دی پوره د اپریشن پروګرام جوړ کړو خو ځکه ونه کړی شو چې کله د ضلع شاه کار دی نو شو نو هغه سوشل میډیا کې ډېر زیاتې خبرې وشوې نو د هغې په وجه ما خیال دی چې دی رانلو خو دا زه عوام ته صفا وایم چې دی به رځي او خامخا به رځي که نن راغو او که سبا راغو خو رځي به خامخا خو خامخا به ځکه راځي چې تاسو ته ما پوره منصوبه وویله چې لندن ته تښتېدلی بګوړه کس چا سره اګریمنټ کړی دی چې عمران خان به جیل کې اچوي خو خیر زه خو جیل ته څه چا ته تیار یم خو زه خپل قوم ته دا خبره کومه چې پرون چې را سره څه شوي دي موږ سره چې څه وشو دا په کم ملک او په کم جمهوریت کې دا کیږي چې یو پارټي به الیکشن کمپین چلی او هغې باندې به دی دا الیکشن کمپین ریلی باندې به دی دا ظلمونه کوي خو دې کې موږ الیکشن کمیشن ته دا لیکلي ورکړي چې دغه 45 کسان دي چې دا تاسو په دې موږ په دې پنجاب کې د ډیوټۍ باندې مه لګوئ خو هغې نه باوجود الیکشن کمیشن او مخکې کسان چې کوم دلته ولګولو او دا پرون چې څه ظلمونه شوي دي دا مخکې افسرانو کړي دي چې دې باندې مونږ بیا الیکشن کمیشن ته دا وو چې آخر څه خو غیر جانبداري وي که نه دا خو بالکل دی خو دا ایجنډه ده دا چې کوم حکومت د الیکشن کمیشن راوستی دی دی خو دا ایجنډه ده چې تحریک انصاف به ختمو الیکشن کمیشن ته مونږ دا وایو چې آخر څه نه څه خو اخلاقیات وي څه انصاف خو وي چې څه نه څه خو سړی سوچ کوي څه خو ګوري چې دا دومره ظلمونه په خپلو خلکو باندې څنګه کیدی شي چې داسې کسان تاسو په حکومت کې راولي چې هغه دا کار همدغه دی همدغه ایجنډه ده همدغه دغه منصوبه ده چې دا تحریک انصاف په طریقه ختمو اوس درته یو بله خبره کوم چې دا په الیکشن کې آرو یعنې ریټرننګ افسران چې کوم دی دا الیکشن کمیشن د عدالت نه اخلي لکه دا دی سرکاري افسران به جوړوي نو چې سرکاري افسران خو تاسو حل چې کوم دی خو تاسو پرونو کتو دی خلکو سره څومره ظلمونه وکړو نو زه الیکشن کمیشن ته دا درخواست کوم چې تاسو د عدالت ته درخواست وکړئ چې هغه تاسو ته خپل کسان دیر کی هغه تاسو ریټرننګ افسران جوړ کړئ
او که همدغه سرکاري افسران جوړوئ نو دې مطلب خو همدغه دی تاسو اوس نه داندلۍ پروګرام جوړ کړی دی. نو د ډاکوانو حکومت دی او کوم خلک چې د دې حکومت مرسته کوي هغه هم قوم هغوی نه هم قوم څه امید نشته دی. دی ورځ تر ورځه دا ملک په دلدل کې گیر کو. نن سبا خو روزانه په ملک کې د جمهوریت قتل عام دی. دا چې کوم نگران حکومت دی او دی چې پرون څه وکړو دې نه پته ولګېده چې دی ملک کې څه غواړي. نو زه سپریم کورټ ته د ټول پاکستان د طرف نه دا ویمه ټول پاکستان تاسو ته سترګې دي او د پاکستان تاریخ هم تاسو ته سترګې دي. مونږ صرف دا غواړو چې مونږ آئین او قانون سره ودرېږو. امیدونه ټولو تاسو نه دي. مونږ ته پته ده چې دا خلک پوره کوشش کوي چې تاسو تقسیم کړي. دا مافیا څوک ته دا چې سپریم کورټ ورته سسیریان مافیا ویلیو دا هغه مافیا ده او دی دا څنګه دا کارونه څنګه کوي چې دی اول خلک مړه کوي او که مړه نه شو نو بیا دی په پیسو باندې دخ کوي یا دی ویډیوګانې آډیوګانې باندې خلک بلیک میل کوي خو خپل کار وباسي. دا هغه خلک دي چې ججانو ته فونونه کوي او د خپل مرضی فیصلې ور باندې کوي. دی په سپریم کورټ باندې حمله وکړه او ایمانداره او دیانتداره جج وویستو او د هغه او د رشوت په ذریعه د پیسو په ذریعه هغه ججان په خپلو کې تقسیم کو. خو تاسو به هر حال کې قانون او آئین سره انشاءالله ولاړ ځکه چې دا خلک خو په هیڅ قیمت هم الیکشن نه کوي. دی به خلک مړه کوي دی په ملک کې دماکې هم کوي هر څه به کوي خو چې الیکشن ونه شي ځکه چې دا الیکشن دی دپاره سیاسي مرګ دی. خلک دی نه ډېر زیات بدغضبه دی. خلک دی خلاف څومره ووټونه چې څومره ټولو ضمني الیکشنونه شوي دي په هرې داندلۍ نه پس سرکاري مشینرۍ استعمال نه باوجود هر څه څومره چې دی کولی شو هغه وکړو هغې نه باوجود ټولو الیکشنو کې دی وبیله. دې وجې نه دی پوره کوشش کوي چې تاسو کې هم تقسیم راولي تاسو هم تقسیم کوي. نو دې دپاره تاسو ته دا درخواست کومه چې تاسو ججانو په خپلو کې اتحاد پیدا کوي. دا اوس چې کوم دی 90 ډیز فیصله چې کومه وه چې ټول ته پته ده چې 10 ورځو کې به الیکشن کیږي او 15 واړه ججه کم از کم په دې خو اتفاق و چې 10 ورځو کې به دا الیکشن کیږي. خو هغې نه باوجود دا وګورئ KPK ګورنر تر اوسه پورې د الیکشن اعلان نه دی کړی. نو زه خپل ججانو ته بیا وایم چې قوم تاسو سره کلک ولاړ دی. مونږ تاسو نه صرف انصاف غواړو او د آئین او د قانون مرسته غواړو. خو دا مافیا چې کومه ده چې کله د دې خلاف فیصله راشي نو دی په کوټونو باندې حملې شروع کی. خو تاسو ته زه صرف یادګیري نه کومه چې کله د داندلۍ خلاف کیس چلیدو نو هغه کیس نه پس د مون خلاف فیصله راغه خو او زه ډېر خفه شوم. خو بیا هم مونږ چرې د ججانو پسې خبرې نه دي کړي ججانو بې عزته کړي نه دي. بیا چې کله ما خپل حکومت ختم کو او دا اوس 13 کال کې ما خپل حکومت ختم کو او د الیکشن اعلان وکړو نو د سپریم کورټ نو خبره سپریم کورټ ته لاړه او سپریم کورټ ټولې چې کوم خبرې را روانې وي نو هغه ټول الیکشن طرف ته را روانې وي. خو هلته بیا الیکشن کمیشن په کورټ کې دا ووي چې زه 3 میاشتو کې الیکشن نشم کولی. نو بس هغې نه پس هغه فیصله د مونږ خلاف راغه. نو هغې نه باوجود هم چې ډېر زیات خفګان او تکلیف را رسېدو چې پاکستان هغې په وجه باندې مخکې تلی شو خو بیا مونږ څه ججانو پسې څه خبرې ونه کړې. خو دی چې کوم دی دی به د ججانو خلاف چې که دی خلاف فیصله راشي نو بیا دی ججان بلیک میل کوي او نورم نمونه مخلي. مونږ خو صرف تاسو ته درخواست کولی شو چې دی
په دی به هر قسم دباو او پریشر به اچي، رشوتونه او هر قسم بلیک میلینګ او ویډیوګانې او اډیوګانې هر څه به کوي. خو مونږ صرف دا غواړو چې تاسو د پریشر کې را نشئ، او مونږ صرف دا غواړو چې مونږ ته د آئین او قانون سره تاسو ودرېږئ. دې سره زه اوس الیکشن باره کې خبره کول غواړم. زه الیکشن کمیشن باره کې دا خبره کول غواړم چې دی چې الیکشن کمیشن چې څه خبرې کړي څه فیصلې کړي دي، هغې په وجه باندې ماته او د زما پارټۍ ته ډېر تکلیف را رسېدلی دی. اوس که توشخانه یاد کې دا ته زه لیکلي در کولی شم، که چېرې توشخانه په یو کوټ کې ملاړو نو دا په مخ که ورځ ختمیږي، لکه دا په کوټ کې بل کوټ کې اډو پاتې کېدی نه شي. خو هغې نه باوجود د نورو خلکو هم توشخانې دي، خو هغې تپوس نشته دی. دغسې فارن فنډینګ دی، هغې کې هم چې کوم دی ما ته پکې څه مسله نشته، خو د نورو پارټیانو څه تپوس نشته دی. نو دې خبرو د وجې نه زه ما ته ډېر تکلیف را رسېدلی دی. خو بیا هم د ملک د خاطره چې څنګه ما دا ویلي چې ما باندې چا مرګ حمله کړې ده، زه هغه یې معاف کولو ته تیار یم. نو همدغسې زه الیکشن کمیشن ته هم ویم که زه یم او که ما پارټۍ سره تاسو ځای طی کړی دی، هغه زه معاف کولو ته تیار یم. خو دا وخت چې ملک کوم دلدل کې گیر دی، نو په دې وخت کې الیکشن کمیشن ته پکار دی چې صفا او ایماندارۍ سره شفاف الیکشن لازمي وکړي. که نه نو ملک به ډېر انتشار طرف ته لاړ شي. او تاسو ته زه دا وایم که چېرې دا الیکشن صفا ونه شو او دې کې چې کوم اوس هم چې کوم دی د خلکو ډېر لوی د دادلۍ پروګرام جوړ کړی دی، ځکه چې دا بل ورځ وشو خو ټول وکتو که نه، که دا آروز چې کوم دی کوم دغې نګران حکومت ته حواله کړي چې دا آروز چې کوم دی ساتي، بس هغې نه پس به دا څنګه الیکشن صفا او شفاف کېږي. دې مطلب دا دی چې دا د دانلۍ د طرف ته یو قدم دی. زه خپل قوم ته دا وینا غواړم چې تاسو باندې کومې سختیانې وشوي او دې نه پس یې کېږي، نو دا چې کله د ډاکوانو او د ظالمانو خلاف چې ودرېږي، نو دا سختیانې ضروري دي. تر څو چې دا سختیانې موږ برداشت نه کړو، نو موږ د دې ظلم نه نشو وتی. موږ به بیا همیشه غلامان وو. که دې غلامۍ نه موږ ځان وباسو، نو موږ ته به دا سختیانې برداشت کول غواړي. یو خبره یاد ساتئ چې کم ملک کې چې د هغې حکومت کسان چې کم کله چې حکومت د ډاکوانو په لاس کې، نو همیشه هغه عوام چې کم دی هغه غریبانانی. زه دنیا ګرځېدلی یم، په دنیا کې یو ملک هم داسې نشته دی چې د هغې حکومت ډاکوانی یا کرپټ خلک او هغه عوام چې کم دی خوشحالي. مثلا لبنان دی چې هغه بالکل دیوالیه شوی دی. وجه څه ده؟ حالانکه د مونږ په وخت کې چې کله زه بار چې خلک مونږ په دور کې چې خلک تلو، نو هغه ټایم دا لبنان او بیروت، لکه نن سبا چې څنګه دوبۍ ده، دغسې دا لبنان او بیروت ته به خلک چکر ته تلو. خو نن حال دا دی چې هغه دیوالیه شوی دی. او وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د هغې حکومت حکمرانان چې کوم دي، نو هغه کرپټ دي. همدغسې نایجیریا په د افریقې چې کوم د افریقا کې نایجیریا چې کومه ده، نو هغې کې از ټول نه زیات تیل هلته کېږي، خو هغې نه باوجود هلته کې عوام چې کوم دی نو غریبانان دي. هغې څه وجه ده؟ هغې هم همدغه وجه ده چې هلته هم حکومتونه چې کوم دی هغه کرپټ راغلي دي. نو زه خپل دا قوم ته دا وایم چې دا ملک هم د دې ملک کې هم هر څه شته، خو بس په دې باندې اوس مونږ ته ولاړېدل پکار دي او د ظلم خلاف ودرېدل پکار دي. اوس زه څه خبرې وکیلانو ته کول غواړم چې ګورئ په دې وخت کې چې دا کوم ملک کوم حالات دي، په دې وخت کې وکیلانو باندې ټول نه زیاته ذمه داري ده چې سپریم کورټ تقسیم نشي. سپریم کورټ سره به کلک ودرېږئ او د آئین او خلاف چې کوم کارونه کېږي هغې سره به کلک ودرېږئ، ځکه چې تاسو دا تاریخ دی. ما زه چې کله دا تحریک شروع شوی مخکې د وکیلانو په هغې کې ما زم شامل شوی یم او ما کتلی دي دی څومره تکړه دي او څومره بهادر دي او څومره چې کوم دی مخکې دی تللی شي. نو زه دا وایم چې دې وخت کې د سپریم کورټ ته د وکیلانو ډېر ضرورت دی. نو دی سپورټ ډېر ضرورت دی چې
چې په هره طریقې دی ته پکار دا دي چې دی د ججانو سات پرې نه دي او ججانو سره دی تکړه ولاړي. او زه بیا وایم چې دا ټایم چې ملک کوم حالات دي نو وکیلانو ته پکار دي چې په خپلو کې څه اختلافات دي چې هغه ختم کی او انصاف قانون د پاره د رايوځي شي. څنګه دین مخکې تاسو ججانو سره یو تاریخي تحریک چلولو نو اوس دی وخت کې هغه سي تکړه یو تحریک پکار دی چې هغه سي تکړه طریقې سره تاسو ججانو سره ودرېږئ او هغه سي یو تحریک ضرورت دی چې دی ډاکوانو او دی بدمعشانو خلاف چې کوم دی او د دل ضروری دي که تاسو ته روډونو ته راوستل غواړي نو پکار دی تاسو روډونو ته راوځئ خو ججانو سره کلک ودرېږئ. اوس زه خپل ځوانانو سره خبره کول غواړم. په دې وخت کې زموږ په ملک کې ځوانان ماشاءالله 15% آبادی ده ځوانانو او هغه کې 15 کالو نه کم چې کم دی هغه دی 15% دې مطلب دا دی چې موږ زیاته آبادی چې کم ده هغه د ځوانانو ده. دې ډاکوانو د لاسه 8 لکه کسان چې کم دی هغه 8 لکه کسان هغه حکومت په دې حکومت د لاسه هغه لاړو بار ملک ته چې اوس هغه بار ملک کې لګیا د خپل کارونه کوي. ما هم ډیر وخت بار ملک کې تیر کړی دی خو زه تاسو ته یو خبره کومه چې ګورئ څو کسان داسې لاړ شي هلته چې هغه پیسو دپاره ځي هغې سره یقینا چې کوم دی تاسو پیسې هم وګټئ کور ته آرام شي کورونه هم والئ او ښه سکولونو ته ماشومان دغه کوي ښه ودونه مو کوي دا ټول څیزونه په خپل ځای دي خو البته یوه خبره راته وکړمه خو چې د خپل کور چې کوم دی که نه د کور نعم البدل بل دنیا کې چېرته نشته. خو دې کې څه خلک داسې چې هغوی مقصد هم دغه وي چې هغوی ته لوی کور میلاو شي هغوی چې کوم دی سکولونه په ښه ماشومان په ښه سکولونو کې لاړ شي خو خوراک وکړي خو کپړه جامه وکړي هغوی بس دغه مقصد دي. خو ډېر خلک داسې وي چې هغوی مقصد د دې نه بری ای دا وایي چې الله تعالی موږ په دې دنیا کې څه راستولي دا به څه مقصد څه دپاره مې راستولي نو چې د چا مقصد ډېر لوی وي چې هغه وایي چې الله تعالی موږ د دنیا ته راستولي نو آخر څه مقصد وي نو هغوی سره چې څه الله تعالی ورکړي که هغه اوچت تعلیم وي که هغه څه قابلیت وي که هغه پیسې نو هغه دا وایي چې د معاشرې موږ باندې حق دی د معاشرې ته هم پکار دا دی چې موږ هغه شی منتقل کړو. زمون نبی صلی الله علیه وسلم هغه مدینه ریاست بنیاد چې ایښی نو هغه هم د عدل او انصاف باندې قایم کړو هغې نه پس خوشحالي راغلی وه او بیا دومره مخکې شوي چې بیا د ټولې دنیا امامت کړو نو د هغې اصل چې کوم دی هغه ټول انصاف او قانون اصل بادشاهت نو چې کینی بادشاهت راغو او بادشاهت نه پځې چې کوم بادشاهت نه پس چې کوم دی مسلمانان دومره مخکې لاړ. الله تعالی مونږ ته بار وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې وچلئ د حضور صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړئ نو هغه څه دی انصاف او قانون چې کله انصاف او قانون راشي نو هغې نه پس په خوشحالي راځي. چې کله هم طاقتورو دپاره یو قانوني او کمزورو خلکو دپاره بل قانوني نو دې مطلب دا دی چې هغه د ځنګل قانون دی په ځنګل کې زمری هغه خپل قانوني یعنی چې زور د مخه قانون دی چا زور دی بس د هغه قانون چلیږي. نو د مدینی بنیاد چې کوم د ریاست هغه انصاف او قانون او چې کله د انصاف او قانون لپاره ودرېږي نو هغه ته وایي جهاد. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلافت کې چې ټول لړمبه کوم کار شو نو هغه دا کړیو چې لکه د طاقتور چې کوم دی د قانون د لار نه راوستو چې طاقتور د پاره مو قانون دی چې کوم نور خلکو د پاره دی. نو د ایمون مسلې هم مسله هم ټول غټم دادا چې دلته انصاف نشته قانون نشته نه انصافي ده دلته کې چې کوم دا څومره ډاکوان دي دا چې کوم حکومت کې دي دی ټول دا ډاکوان یا د مرسته کولو والا دی ټول دا غواړي چې په ملک کې انصاف رانشي یا چې عمران خان رانشي. دی مطلب دا شو چې ګوره دی خو مونږ سره ما خو دی سره جګړه نشته ذاتي جګړه خو دی سره ما نشته خو صرف د انصاف مسله ده که چېرې انصاف راغی نو دی دا چې کوم عیاشیانې دي دا دی چې کوم پلاټونه دي دوی چې کورونه دي هغه وبیاني. همیشه دا خبره یاد ساتئ چې کوم کرپټ کسانی چې کوم غلاګر کې کسانی هغه هیڅ چیرې
دا نه غواړي چې هلته انصاف راشي. که انصاف راشي نو بیا د هغې دوکانونه بندېږي. نو همدغه وجه ده چې دی ټول اوس یو طرف ته شوي دي او دی ټول دا غواړي چې په څه طریقه چې کوم دی د عمران خان نه ځان خلاص کړو. ګورئ چې زه چې کله سیاست ته راغم که نه نو ما نه د الله په فضل سره مرګ خوف ختم شو، ځکه چې الله تعالی راته ایمان راکو او زه الله تعالی چې کوم دی د لا اله الا الله په مطلب باندې پوه کړم. زه د مرګ نه یریږم نه، خو احتیاط کوم. احتیاط ځکه کوم چې ما چې کوم دشمنان دي نو هغه لکه د انصاف د دومره یریږي چې هغې اوس دی په یره کې چې کوم دی اوس ما باندې لکه حملې کوي. دی بس موقع غواړي چې ما باندې حمله وکړي، صرف د خپل یری دی نه. ما ته خو جیل کې تلو څه مسله نشته، لاسه زه به هلته څه خپله سټډي وکړم، څه ټایم به راته میلاو چې څه وخت به هلته تېر کړم. خو دی دا خیال دی چې که چېرې دا عمران خان د مخې نه لرې شو نو دا خلک به لږ غوندې ساړه شي، دا خلک به یخ شي او دا تحریک چې کوم دی دا به را ختم شي. خو دا د دی غلط سوچ دی، داسې هېڅ چرې نشي کېدی. خو تاسو ته هم زه دا وایم که نن دی که سبا دی، دی خو به خامخا ما نیسي. خو تاسو ته زه دا وایم که زه یمه او که نه یمه تاسو به دا لاره نه پرېږدئ. تاسو د حقیقي ازادي جنګ چې کوم دی دا به تر سره رسوئ، او که دا تاسو تر سره ورسولو او دا یره مو ختمه که نو یقین وساتئ چې کومه خبره موږ د حقیقي ازادي کوو او دا حقیقي ازادي چې میلاو شي نو بیا نوی پاکستان چې موږ خبره کوو نو هغې نه بیا موږ څوک نشي ایسارولی، ځکه چې دا نظام به خامخا ختمیږي. دې کې اړو څه شک شبهې خبره شته نه، ځکه وایي د کفر نظام چې کوم دی هغه بدلیدی شي، خو د ظلم نظام چې کوم دی هغه نشي بدلیدی، هغه نشي قبلیدی. چې تر څو تاسو دې نظام خلاف ولاړئ، دې ډاکوانو خلاف ولاړئ، نو انشاءالله چې دې ملک نه به دا غم دا غریبي ختمیږي، دا منزل به موږ ته میلاویږي. خو دې دپاره به موږ دا څیزونه برداشت کوو، دې نه بغیر بله لاره نشته چې کله دا څیزونه برداشت کړو هله به موږ خپل منزل ته. نو که زه یمه او که نه یمه خو تاسو به خامخا خپل حقوق دپاره سړکونو ته به راوځئ، بهر به راوځئ، ځکه که دا ظلمونه تاسو برداشت کړو نو موږ نسلونه هم چې کوم دی هغه بیا دې نه نشي خلاصېدی. حضرت امام حسین علیه السلام هغې تاسو وګورئ چې هغه شهادت خو وکړو، خو د هغې شهادت په بدل کې تر ننه پورې چې کوم دی ټوله دنیا کې امر شو، هغه شهادت تر ننه پورې خلک یادوي. صحیح لاره کې رای حق په لاره کې که سړی مړم شي خو معاشره ژوندی شي. اصل شی دا دی چې معاشره ژوندی شي، لکه څنګه چې علامه اقبال چې وی چې انصاف په لاره کې روانې نو هر وخت د جنگ په حالت کې، ځکه چې دا شیطان خو هر ټایم وي، دا همدغسې دا خلک خو هر ټایم نو دی ته به ته همیشه غاړه غټۍ ودرېږي او دی ته په لاره کې لکه د چټان غوندې ولاړې. پاکستان زنده باد. چې تر څو پورې نو چې موږ لا اله الا الله وو نو دا به تر سره رسو او دا حقیقي ازادي به اخلو، دا نوی پاکستان به جوړو. او که چېرې دا ونه شوه نو دې مطلب دا دی چې د پاکستان مطلب چې کوم نو یو ډېره غټه دوکه وه. پاکستان زنده باد.